بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو نن یو ځل بیا د قبایلي سیمې په هکله په پارلیمنټ کې انګازې دا واورېدې شوې او دا وویل شو چې ممکنه ده چې په راتلونکي یو ورځ دوه کې د پارلیمنټ په ایوان زیري کې د فاټا په هکله هغه بل راوړلی شي او د دغه بل د منظورۍ تر مخه داسې ویل کیږي چې د انضمام هغه عمل به مکمل شي. اوس دغه بل کې واقعي د انضمام خبره ده. بعضې خلک ماهرین دا هم وایي چې دغه بل د لارې به د فاټا د مرجر طریقې کار وضع کولی شي او دا هم ویل کیږي چې د بل د منظورۍ سره به د فاټا انضمام عمل شروع شي په خیبر پښتونخوا کې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به د قبایلي سیمې دپاره نشستونه هغه به وشي، هغه به په دې کې نور سیوا به شي پکې او د هغې په نتیجه کې به دا وخت د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نشستونه 140 دي، دا به 140 شي. دغه شان نورې تبدیلۍ به دا به راځي. آیا په دغه وخت کې فوري طور دغه انضمام یا دغه مرجر دا ممکن دی او که ممکن نه دی؟ آیا د دې به فوري طور اثرات پر دې سوي او آیا دا خو به نه وي چې په دې کې به څه نور څه رکاوټونه راپیدا کېږي؟ یو ظاهره خبره ده چې دا د فاټا د اولس مطالبه هم ده، نو د فاټا په اولس باندې به د دې اثرات صحیح. نن په دغه خپل پروګرام کې به موږ د دې جایزه اخلو. دا اطلاعات هم راغلي چې د قومي اسمبلی چې کومه د قانون او د انصاف او د پارلیماني امورو سټینډینګ کمیټي ده، هغه کمیټۍ ته به دا بل راځي او بیا هغه کمیټۍ کې د منظورۍ نه پس به دا په قومي اسمبلی کې پیش کولی کیږي. خو نن د پارلیماني د سټینډینګ کمیټۍ اجلاس متوقع و، خو نن هغه اجلاس ونه شو. اوس وړاندې به څه کیږي په دغه هکله به هم موږ معلومات اخلو. موږ سره په سټوډیو کې ناست دی نور عالم خان ایډوکیټ نوموړی قانوندان. د دین علاوه د ټلیفون د لارې موږ ته به اپډیټس راکوي. په اسلام آباد کې زموږ د مشرق ټي وي همکار فیصل شهزاد، هغوی به موږ سره د ټلیفون د لارې په ابتدایي حصه کې د پروګرام شریکیږي. د هغې نه علاوه موږ د نوموړي قانوندانو د فاټا لایرز فورم رهنما اعجاز مومن صاحب، د هغوی هم موږ سره کمیټمنټ و، خو عین په موقع باندې د هغې اطلاع راله چې یاره څه مجبورۍ د وجې نه هغوی موږ سره په پروګرام کې شریکېدی نه شي. شاجي ګل افریدي صاحب چې د فاټا نه زموږ د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی د هغې موږ سره کمیټمنټ دی، هغې به د ټلیفون د لارې موږ سره شریکیږي. د فاټا په معاملاتو باندې ریسرچ کوونکي ډاکټر اشرف علي صاحب، هغوی به موږ سره په پروګرام کې شریکیږي د ټلیفون د لارې. ابراهیم شینواري صاحب نوموړی صحافي دی، د قبایلي سیمې سره تعلق لري، پخپله هم په دغه معاملاتو باندې تجزیه هم کوي او خبرونه هم ورکوي، هغوی به موږ سره راځي. د وزیر مملکت د سیفران دپاره غالب وزیر صاحب، هغوی به هم لږه شیبې دپاره موږ سره په پروګرام کې شریکیږي. د هغې به هم موږ رای به هم اخلو، د هغې نه به معلومات اخلو، ځکه چې هغې د مملکت وزیر دي د سیفران دپاره، نو چې د هغې سره څه اپډیټس دي. خو دا وخت په اسلام آباد کې زموږ همکار فیصل شهزاد، هغه موږ سره په لاین دی. السلام علیکم فیصل شهزاد. جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. فیصل تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او اطلاع دا وه چې نن به د قومي اسمبلی چې کومه سټینډینګ کمیټي ده د پارلیمنټري افیرز دپاره، نن به د هغې اجلاس کیږي او په هغې کې به دغه د فاټا د اصلاحاتو بل هغې کې به د هغې جایزه اخیستې شي او بیا د هلته نه منظورۍ نه وروسته به دا قومي اسمبلی ته ځي. خو زما په خیال دغه اجلاس نن ونه شو. څه وجوهاتو چې اجلاس ونه شو او اوس څه وایي په اسلام آباد کې انګازې څه دي چې څه به کیږي وړاندې؟ ګوره جي کوم وګورو اجلاس خو نن شوی دی. په اجلاس کې دغه په ایجنډا کې هم شامله وه او کله چې اجلاس شروع شو نو په دغه وخت باندې د زمونږ چې کوم دغه ممبرانو کوکتي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ 2 ممبرانو خو په ځای کې نه وو، ځکه چې هغوی کله چې د نیب په اړه باندې نیب چیرمین طرف شوي هغه هم په دغه کمیټۍ کې وو، نو هغې د وجې د هغې احتجاج و، هغې نه وو. کله چې دې معامله باندې خبرې اترې شروع شوې نو دغه وخت پاکستان تحریک انصاف د سیفران وزارت د دې دا وه چې هغوی وغوښتل چې دوی غواړي چې دې کې په دې معامله کې څه نور تجویزونه هم شامل کړي او د دغې نه کبله دا ډیفر کړي شي دغه
بل منظوري نن بل خو د فاټا سره تعلق لرونکي چې کوم شاه ګل افریدي صاحب هغه هم په دغه غونډه کې موجود وو هغه هم په دې اړه باندې خپل تجویزونه ورکړو هغه وایي چې دی غواړي ډیفر کړی دی کړی شي خو دی دا غواړي چې کم تجویز دی دا ورکړي چې فاټا خیبر پښتونخوا کې د زم د معاملې د هم په دغه بل کې شامل کړی شي نو دغه د وجه چې کم دی دا بل نن منظور نه کړی شو اگر یعنی فیصل دا یو لږ وضاحت پکار دی چې آیا دغه کم بل چې کمیټې ته وړل شي په هغه کې د انضمام خبره نشته تر دې دمه چې کومې خبرې کېږي د ذرایعو دا ویناره چې په پوري توګه پکې د انضمام خبره نشته چې دغه بل سره به یکدم دا چې کوم دی د انضمام وشي ځکه چې د سیفران د وزارت ځینې چارواکو سره زموږ خبرې شوي دي هغوی دا وایي چې دا د تیارو یو شکل دی د هغې نه مخکې د فاټا د انضمام دپاره نو په دغې اړه باندې شاه ګل افریدي صاحب یو تجویز ورکړو چې دا د هم دې سره دا شرط دی هم په دې کې په دې آئیني ترمیم کې شامل کړي شي کوم چې 13 آئیني ترمیم به ورته ویل کېږي نو اوس چې کم قومي اسمبلی ته کم بل راوړلی شي نو هغې کې څه دي صرف طریقې کار دی په دې کې دا د ذرایعو دا بیان چې خو د فاټا د چې کوم د خیبر پښتونخوا کې نمائندګي ورکول دي هغه دي د دې نه علاوه د دې تیارۍ په اړه باندې دي د راتلونکي د دې به صلاح عمل وي او دې سره سره چې کوم دې ته برخه ورکول کېږي په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا دغه معاملات پای کې شامل دي بل خو امکان دا څرګندي کې د ذرایعو دا بیان دا قوي امکان دی چې سبا حکومت دغه بل چې کوم دی هغه قومي اسمبلی کې پیش کړي یو وجه یو پوښتنه راپورته کېده چې نن دا بل نه دی منظور کړی شوی د هغې نه باوجود دا څنګه مخکې راځي خو د ځینې ذرایعو دا ویلنه چې قانون دا اجازت ورکوي چې سبا بل راوړلی شي د هغې له کبله پکار به دا وي چې د قانون وزیر چې کوم دی هغه دا سسپینډ کړي لږ شبې دپاره دغه اجلاس او هلته کې بیا سپیکر ته خواست وکړي چې دې سره میجارټي ده او دا بل دی پیش کول غواړي قوي امکان دا څرګندي کې د ذرایعو دا ویلنه ده چې سبا قومي اسمبلی ته دا بل حکومت پیش کړي او د جمعې پر ورځ دا بل بیا پاس کړي شي فیصل چې کوم د حکومت چې کوم اتحادیان او کوم سیاسي مشران کوم سیاسي ګوندونه جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه بل په رڼا کې د انضمام مخالف دي د هغې نن سره د عملو په دغه حوالې سره نن حقوقت کې د انضمام خو هغې بالکل په ښکاره توګه باندې مذمت کوي بل خوا امکان دا هم څرګندېږي چې د دې بل له کبله به د انضمام لاره هواره کېږي نو د کوم چې جی وائی اف مشر د مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی چې کوم دی هغې دواړو د دې خبرې مخالفت کړی دی نن هم په قومي اسمبلی کې په دې باندې ډېر ګرم بحث شوی دی مولانا صاحب خو کولم کله خبره وکړه چې هغې بالکل د دې نه مني بلکې خو دا هم دعوه وکړه چې د دې په شا صحیح جنډه ده نو هغې مخالفت کړي محمود خان چکزی مخالفت کړي خو بل خوا حکومت سره چې کوم دی خپل اتحادیان دلچسپ صورتحال در چې ورسره نه دي ولاړ خو اپوزیشن ورسره په دې معامله باندې هغه ولاړ دی ځکه چې پیپلز پارټي او تحریک انصاف په دې لړ کې دا ویلي د هغې دا ذرایعو دا وینا چې هغوی به د فاټا اصلاحاتو دغې بل مکمله توګه باندې هغوی به پوره حمایت کوي خو بل خوا اتحادیان دواړه به چې کوم دی هغه نه وي بلکې مولانا صاحب خو ډېرې ګیلې هم کړي د حکومت نه وي چې ډېر 5 کالو کې ورسره دی ولاړو خو اوس د دې نه دا وروستو شوی دی زما په نظر دا دی چې مولانا صاحب د انضمام خلاف دی نو هغه دا نظر کېدی شي چې هغوی چې د دې وجه به یې لاره هواره کېږي دغې له کبله هغه د دې حمایت نه کوي هغه سره چې کله هم د خبره کېږي 13 ورځو سره په زموږ خبرې شوې بلکې د هغې یو بل مهم لیډر هغه سره هم خبرې شوې د هغې د خبرو نه داسې اندازه ته نشي لګولی چې ولې دې مخالفت کوي خو صرف دا وایي چې پکار داره چې د پاټا د ولس نه غوښتنه وشي موږ د FCR مخالفت نه کوو خو موږ د دې خبرې په دې وجه مخالفت کوو چې د خلکو د غوښتنه وشي بیا دې موږ دا پوښتنه وکړې چې څه وجه هغه چې د پاټا معامله زړه شوې ده په دې باندې زه خبرې نه کول غواړم دا رنګ صورتحال مخې ته راځي دا وخت چې د حکومت خپل اتحادیان د هغې نه خفه دي جی ډېره مننه کوو فیصل شهزاد تاسو موږ ته تفصیلات راکړه او د هغې په هکله موږ ته معلومات هم ډېر زیات راکړه مننه کوو ستاسو ګرانو کتونکو وړاندې ځو د نور عالم خان موږ سره ناست دی د هغې سره به هم خبرې کوو خو دا وخت یې زموږ همکار د مشرق ټي وي یو رپورټ تیار کړی دی چې د دغې بل د منظورۍ نه وروستو څه قسمه تبدیلۍ د هغې امکان دی او څه راتلی شي دغه رپورټ ګورو او بیا به ځو ډسکشن طرف ته خیبر پختونخوا کې نمائندګي ورکولو په اړه 13م آئینی ترمیمي بل تفصیلات مخې ته راغلي دي د تفصیلاتو تر مخه آئینی ترمیم په ذریعه آرټیکل 106 لاندې د فوکې با یو کې ترمیم کولی شي د بل تر مخه د ترمیم لاندې با د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې فاټا ته نمائندګي ورکولی شي او دغه ترمیم لاندې با د خیبر پختونخوا اسمبلی نشستونو کې بدلون هم کولی شي د خیبر پختونخوا اسمبلی نشستونه با یو سل سلیرش پځې یو سل وسل ویخته رسولی شي او جنرال نشستونه با یو کم سل نه یو سل ولسو ته رسولی شي ولې د زنانو نشستونو کې با د سلورو نشستونو اضافه کولی شي
کوم چې وا شپږ ورسي. د سره دغه شان د اقلیت نشستونو کې بعد د یو نشست اضافه وکړي شي. د بل تر مخه آئینی ترمیم په ذریعہ آرټیکل 106 کې د 1A اضافه کولی شي. د اضافه د په ذریعہ با فاټا ته صوبایي اسمبلی کې 13 نشستونه ملاو شي. همدغه شان قومي اسمبلی کې د فاټا 12 نشستونه با خیبر پختونخوا کې زم شي چې ورسره با قومي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا نشستونو شمیره شپېتو ته. جی ګرانو کتونکو رپورټ هم تاسو وکت او بیا د هغې نه وړاندې د فیصل شهزاد خبرې هم تاسو اورېدې. زه نور عالم خان طرف ته. نور عالم خان یو بل تیار دی او زما په خیال د هغې څه ناسه نکات هم مخې ته راغلي دي. څه ګڼئ تاسو فوري طور د دغې بل د منظورۍ اثرات به څه وي او په کوم طریقې کار به د دې څه وي؟ دا ده چې پهله خو زه ستاسو په نوټس کې دا راولم چې دا ډیره اوږده هسټري ده. د خلکو ته آزاد قبایل ویلې کېږي او همیشه چې دی په دې کې دومره وخت تېر شو اوسه پورې په دې باندې چا حکومت نه دی کړی. جی خو دغه آزاد قبایل په FCR کې پابند کړی شوي جی. دا هغه خلک دي چې تر 1947 نه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تر اوسه پورې دي ته خپل شناخت به طور پاکستاني نه دی میلاو شوی چې کوم حقوق دي ان نه میلاویږي. چې کم دی ته فنډینګ دی ادي ته نه ملاوي که چېرته دی ته د نورو خلکو په دې باندې ته خپل فنډینګ ورکړی شو او هلته کې چې د ډیولپمنټ کار وشو نو زما خیال نه دی چې کشمیر یا هندوستان به چې دی د پاکستان سره داسې هغه وکړي په اسانه باندې دا کولی شي ولې چې محب وطن خلک دي. خو د دې ټولو کې غټه ګیله دا ده چې یو خو دی چې دی د FCR په اتکړو کې یا په بیړو زنځیرونو کې چې دې تړلي شوي دي دوی چې دی د خپل فنډامنټل رایټ چې کوم چې د انساني حقوق دي بشري حقوق دي هغې دپاره بالکل هغې نه هغې محرومه ساتلي شوي دي. نور عالم خان بنیادي انساني حقوق هغه چې دی اوس دوی سره چې دی وخت سره چې دی دوی سره دوکې کېږي او دا هغه وخت بیا راشي چې دوی بیا ډېر ټیلنټډ خلک دي او دوی به بیا دې حالاتو د وجې نه چې دی بیا نیگیټو طرف پله سوچ به نیگیټو طرف ته لاړ شي چې یو خو دې هلته قید کړي دي دوی ته حق نه ورکړي. دویم چې دی دوی ته چې کوم فنډ راځي په روپۍ کې څلورنیزم ورته نه رسېږي او مغه شانتې بیکورډ پاتې شو. بیا دا خلک په دې اوس په وزیرستان نور عالم خان که موږ وګورو نو دا تاسو د فنډز خبره وکړه تاسو د ترقۍ خبره وکړه خو دا هم یو واضح حقیقت دی چې د فاټا نه منتخب د پارلیمنټ ممبران هغې په دغه ترقۍ کې خنډ دي او دغه فنډونه د هغې په لاس باندې تللي دي خو لګېدلي نه دي. دنیا کې هر ځای کې د کرپشن ناره لګي. پاکستان په کونه کونه کې د کرپشن ناره لګي چې کم ځای کې زیات کرپشن کېږي کم ځای کې زیاته پیسه د کم علاقې په نوم باندې راځي هلته کې اوسه پورې د کرپشن نوم څوک نه علي. تاسو خو چې دی نمایندګان وکتل نو هغې خو هغه پروسس دا شی دی چې هم په پیسو باندې راشي بیا سینیټ هم ټکټ هم چې دی په پیسو باندې لاړ شي د هغې نه هټ کر چې د دې کوم PF سیسټم دی پولیټیکل ایجنټ سیسټم دی په هغې کې چې کومې پیسې راځي او په کومه طریقې سره استعمالیږي او کم مدونو کې استعمالیږي تر اوسه پورې د هغې چیک اینډ بیلنس نشته. نو دې سره وخت سره چې دی دې خلکو سره دوکې وشوې. دوکې دا وشوې چې پهله یې ورته دا وویلې چې تاسو ته چې دی هائی کورټ او سپریم کورټ ته چې دی د هغې دایره کار دا به وسیع شي هلته کې فاټا ته فاټا شه نو دې باندې خو قانون سازي شوې ده. دې کې دا څنګه دوکه ده؟ دا دوکه دا وشوه چې په 2018 کې یو قانون پاس شو جی او هغه قانون لاندې دا وویلې هغې نه لږ مخکې هغه خبره درته کوم پهله یو کمیشن جوړ شو په هغه کمیشن کې دا وویلې چې دې کې د دوی ریفرنډم وکړي شي او د دوی چې کوم ډیولپمنټ کارونه دي هغه دې وشي په هغې باندې عمل ونه شو. بیا چې د دوی سره دا دوکه وشوه او خلک چې دی ښه خوشحالي پې منا وکړه چې جوړې موږ ته هائی کورټ او سپریم کورټ ته چې دی دایره اختیار چې دی په هغې کې رالو. اوس به موږ خپل بشري حقوقو دپاره چې دی او فنډامنټل رایټ دپاره زو به هائی کورټ او سپریم کورټ ته دوی په دې تمه باندې ښه خوشحالیانې وکړې چې وروستو پته ولګېده چې کله هغه راله تر اوسه پورې بل شته ایکټ چې دی پریزیډنټ دستخط کړی دی یو میاشت او 14 ورځې وشوې تر اوسه پورې د هغه چې دی چا سره هغه دی په هغې کې څه چل ورسره وکړو چې کوم سړی به هائی کورټ ته تللی شي دا به فیډرل ګورنمنټ وخت سره چې دی نوټیفیکیشن کوي
یعنی چې د فاټا ولستا س قانوني مسله راشي جنو دا به وایي چې نن چې په دې وخت کې چې دی په دې کې فوج دی دا خلک چې دی های کورټ او سپریم کورټ ته نشي راتلی د باجوړ ایجنسی والا برادي وزیرستان والا هغه نوټیفیکیشن مو سپورند شوی یعنی هغه شی دوباره دا به تعین کیږي چې د کوم علاقې خلک دا برازي سپریم کورټ ته یا های کورټ ته د کوم یعنی دې سره چې دی دا زیاتې وشو چې اوس په هغې باندې سوچ ته هغې کې دا دی چې فیډرل گورنمنټ چې کله نوټیفیکیشن وکړي هغه خلکو ته به اختیار میلاویږي چې های کورټ ته یا سپریم کورټ ته راشي نو د دې نه غټه دوکه نورعالم خان دا د دې وضاحت پکار دی چې دا کم بل منظور شو د هغې په نتیجه کې د فاټا ته د سپریم کورټ او د های کورټ دایره وسیع شوه آیا دې وخت کې ټولې فاټا ته دا نه دی دا به نوټیفای کیږي دا به نوټیفای کیږي یو سړي ته چې دی دا اختیار نه دی حاصل چې سپریم کورټ ته یا های کورټ ته لاړ شي فیډرل گورنمنٹ وایي چې موږ به یو نوټیفیکیشن کوو د هغه نوټیفیکیشن په رڼا کې به دا وایو چې پلانې ایجنسی چې دی د هغې پلانې تحصیل چې دی اگر خو راتلی شي دا په بل کې دي چې کوم ایکټ جوړ دی ایکټ چې کوم جوړ شو په هغې کې د قومي اسمبلی نه د سینټ نه چې دی وشو په کار دا دی چې زمونږ دا نمایندګان چې دی دا یو غټه علاقه ده او بیا چې دی وګوره کولډ وار چې دی په دې باندې وشو وار اګینسټ ټیرر په دې باندې وشو د دې یو خپله هسټري ده نو په دې سټیج باندې ته هغه ته دا وې اوس هغې خو چې دی روزانه چې دی های کورټ کې په سپریم کورټ کې ګرځي چې یاره موږ پیټیشن کول غواړو موږ سره دا زیاتې شوی دی یعنې خلک راځي چې هلته ورشو او ته چې پهله نوټیفیکیشن خو شي چې تا ته اختیار درکوي که نه چې تا های کورټ ته راچې یا سپریم کورټ ته راچې نو دا د عوام چې دی اوس چې دی هغې غریبان چې دی خوشحالۍ مناو کړي چې وروسته پته ورته ولګي هغه اړوسوي نه اوس بل یې را روان دي سبا نه بله ورځ په هغې کې چې دی دا یې وکړو چې لا اینډ جسټس کمیټي جوړه شوه د دې طریقې کار څه دی ما مخکې ستاسو په پروګرام کې ویل چې څو پورې آئیني امینډمنټ نه راغلی نه چې دی هغې کې چې دی سپریم کورټ او های کورټ ته اختیار میلاوی دی شي نه چې دی فاټه چې د صوبه کې کې دی شي نه نو دا اوس چې د کم دیرشم آئیني ترمیم تجویز تیار دی هغې کې هغې ورته وایي چې وایي چوئ لا چولی نه دی دې څه چل کوي چې څومره قوانین راغلي دي په پاکستان کې هغه دی چې دی ایکسټینډ کړي تھرو پریزیډنټ هلته کې څه شی دی اف سی آر قانون دی طریقہ کار څه شی دی هغه اف سی آر کې دی اوس چې څو پورې اف سی آر موجود وي نه چې دی تا ته په های کورټ کې یا سپریم کورټ کې دایره کار اقړې کې دی شي ولې چې دی سپریم کورټ ته یا های کورټ ته راشي چې کله نوټیفیکیشن وشي نو هغه به ورته وایي چې یاره هلته قانون خو د اف سی آر دی چې څومره قوانین دي نورعالم خان دا د دې به لږ وضاحت پکاري چې آیا د اف سی آر د دغې نه اخوا کولو دپاره به هم قانون پکاري که نه په هغې کې په دې باندې ډیټیل سره خبرې کوو موږ کوشش کوو چې شاجي ګل افریدي صاحب او غالب وزیر صاحب چې دا د فاټا نمایندګان هم دي په پارلیمنټ کې هم ناست دي غالب وزیر صاحب د سیفران وزیر مملکت هم دی کوشش کوو چې هغې سره هم موږ رابطه وکړو او هغې وړاندې دا نکتې کېدو ډاکټر اشرف علي صاحب وړاندې به ږدو او ابراهیم شینوار به هم ځان سره په ټلیفون اخلو ګرانو کتونکو دمه کوو د دمې نه وروسته چې راشو د نورعالم خان نه به هم دغه وضاحت غواړو چې آیا دا د اف سی آر لرکولو دپاره به هم څه قانون پکاري دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو بریک باندې د تلو نه وړاندې نورعالم خان ډېرې مهمې نکتې اوچتې کړې دا وخت د قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلی ممبر حاجي شاجي ګل افریدي صاحب هغې موږ سره په لاین دي السلام علیکم شاجي ګل صاحب وعلیکم السلام صاحب کاشف الدین صاحب تا پروګرام کې اغوستونکو ملګرو جی شاجي ګل افریدي صاحب هرکلی وایم تاسو ته شاجي ګل صاحب نن د فاټا حوالې سره چې کوم اجلاس کېده او په هغې کې دغه بل به راتله څه وجوهاتو چې نن کمیټه کې دغه بل باندې بحث هم ونه شو منظور هم ونه شو نه جی بحث خو به هلته پې کېږي چې کله ټیبل کېږي انشاءالله تعالی چې بحث ته هم ضرور پاتې نه شي سبا به ټیبل کېږي امید دی او بله ورځ به باندې ډایرکټ ووټینګ کېږي ځکه چې په دې باندې الریډي پرایم منسټر هم 2 میټینګز کړي دي او نن په باندې لا اینډ جسټس کمیټې میټینګ هم وشو
اور د پرایم منسٹر سره ټولو کمنټمنټ کړی دی ان شاء الله تعالی موږ به دا بل سپورټ کوو. نن لا اینډ جسټس کمیټه د هغې منظوري ورکړه دغه بل چې دا لا اینډ جسټس تاسو ته په هغه کې داسې سجیشن راغلو چې زما طرف نه وو او د نورو سیاسي پارټو طرف نه وو چې په سجیشن وو چې دا کم تاسو پروینشل سیټونه پاټا ته ورکوئ نو د دې سره سره به تاسو دا ریکوزیشن آرټیکل 247 کې ریکوزیشن هم ایډ کړئ چې پرایم منسٹر پابند وي آئینی طور چې پریزیډنټ ته به ریکوزیشن لګي چې د آرټیکل 247 لاندې پریزیډنټ نوټیفیکیشن وباسي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شوه. دا پاکستان سو تجویز دی که نه دا شامل دی په دې کې په دې بل کې چې کوم مجوزه بل دی دا زما نن تجویز و دغه وجه نه د لا اینډ جسټس کمیټې نه دا پاس نشو خو رولز دا دي چې په رولز په اجلاس کې دوران کې دا رولز دي چې هاوس کې دغه لپاره سپیکر سے به رولینګ ورکړي چې هاوس کې به دا بل ټیبل کیږي چې دا بل ټیبل شي نو اتوماتیکلی به ان شاء الله چې ما کوم سجیشن ورکړي دي آئین او قانون دغه اجازه به ورکوي. نه شاجی ګل صاحب شامل شي نو بیا به د انضمام هغه به ختم شي نه 100% بس د انضمام به وشي چې کله بل پاس شي. نه شاجی ګل صاحب چې کله په بل کې د هغې ذکر نشته او ستاسو تجویز دی نو تاسو به د خپل تجویز بیا د ترمیم په صورت کې په دې کې شامل یې د هغې طریقې کار به صحیح یس بالکل آئینی دغه دی چې دا تجویز په ان شاء الله تعالی اول خو به حسابات شامل کړی وي چې کله دا بل ټیبل کوي لا اینډ جسټس منسټر کوم دی لا اینډ جسټس منسټر دی هغه به یې قانون وزیر ظاهره خبره چې اول خو به دغه پکې کړی وي ځکه چې هغه د زما په دغه تجویز باندې هغه ومنله چې دا ټیک دی ځکه چې ما ویل چې د پرووینشل سیټونو څه فایده شوه چې انضمام نه کېږي موږ به بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې آرډنري ناست وو لکه څنګه او یو کالونه په فیډرل حکومت کې ناست یو چې موږ قبایلي علاقې لپاره قانون نشو جوړولی او د پاکستان قانون په جوړېدو کې حصه اخلو نو ما ورته ویل چې دا به پکې تاسو ایډ نه کوئ دا به آئیني طور هم دغه آئیني شکل هم ورکوئ چې پرایم منسٹر به پابند وي چې ریکوزیشن به پریزیډنټ ته لګي چې پریزیډنټ د آرټیکل 247 ټیک نمبر 6 لاندې نوټیفیکیشن وباسي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شوه. شاجی ګل افریدي صاحب د دې نه وړاندې هم یو بل پاس شوی دی چې د های کورټ او د سپریم کورټ دایره کار فاټا ته ایکسټنډ شوی دی. موږ سره نور عالم خان ایډوکیټ ناست دی هغه وایي چې اوس هم د فاټا ولس ته لا دا حق نه دی میلاو چې هغې په های کورټ یا سپریم کورټ کې څه پیټیشن راوړي او دې حوالې سره به وفاقي حکومت نوټیفیکیشن کوي چې کومه علاقې خلک راتلی شي او د کومه علاقې نشي راتلی. څه وایې په دې اړه؟ نه په دې کې بالکل دا په بل کې په د قومي اسمبلی نه موږ داسې بل پاس کړی دی چې ټولې فاټا ته به د های کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن کیږي خو بیا په سینټ کې صرف دا امینډمنټ پکې شوی دی چې وفاقي حکومت را دا اختیار دی چې کومه ایریا ته کوي او کومه ته نه کوي خو دا به ان شاء الله تعالی لکه څنګه د رواج ایکټ په ملکان کې وو او بیا هلته نه مسله جوړه شوه او د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دا رواج ختم کړو نو ظاهره خبره چې یو ځل د سپریم کورټ او های کورټ ایکسټینشن وشي نو بیا وای کورټ څو کم لاړ شي پټیشن ریټ جمع کی نو ظاهره خبره ده چې هغه به دا وایي چې نه دا چې ایکسټنډ کېږي به په ټولو قبایلي علاقه کې به کېږي. شاجی ګل صاحب یو بله مسله نور عالم خان وایي چې قانوني طور لا اف سی آر هلته موجود دی د اف سی آر د لړکولو دپاره به هم څه قانون پکاري څه آئیني ترمیم راوړل پکاري هغه هم نه دی شوی. اف سی آر هم موجود دی د سپریم کورټ د های کورټ ایکسټنشن قانون هم موجود دی هغه وایي چې په داسې حالاتو کې خو لا هلته اوس هم صورتحال کلیر نه دی. نه جی کلیر دی ځکه کلیر دی نور عالم خان خو اوس په دې ټرمز کې په پارلیمنت کې نشته په دې باندې نه دا نور عالم خان هغه پخوانی قومي اسمبلی ممبر نه دی دا زمونږ د های کورټ وکیل دی نوموړی او قانوني ماهر دی. جی زما په خیال شاجی ګل صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوه او کوشش کوو چې دوباره هغې واخلو خو نور عالم خان یو خو چې نوې بل حوالې سره شاجی ګل صاحب کومه خبره وکړه چې اوس هم په هغې کې اوس پوهېږم چې دا نوې بل دی ته جی دا مزید یو دوکه کېږي قبایلو سره دې کې دا شی انکار کوي چې دې بل کې چې دا اوس کوم را روان دی
هغه کې د پهلا لاین جسټس کمیټه به هغه کې بیا به چې د کابینه به هغه کې بیا به هغه تراشي هغه کې صرف او صرف یو هغه کې چې طریقې کار هغه کې دویم په کې څه چل کوي چې څنګه زمکې نه جی کوټه ورکوي قبایلو ته فاټه تبا په صوبایي اسمبلی کې چې څنګه په قومي اسمبلی کې کوټه ورکړې شوې ده یا په سېنات کې ورکړې شوې سېنات کې ورکړې شوې دا شی چې د کوټه ورکوي نو هغې ته انضمام نه وایي جی او خو بیا هغه نه شو کنولی چې تا ته به کوټه درکړي چې په دې کوټه کې به ته راځې مونږ وایو چې انضمام کېږي څنګه چې د ملکنډ کې دی هلته کې که چېرته یو افریدی اوسېږي نو هغه م الیکشن ته ودرېږي او جی هلته کې که چېرته پېښورۍ اوسېږي هغه م الیکشن ته ودرېږي چې کوم حق هغه ته حاصل دی د پېښور سټیزن ته حاصل دی هلته کې هر یو سړی راځي او دلته صوبایي اسمبلی دلته کې مزید لکه څنګه د خواتینو کوټه ده څنګه د هغه کوټه ده دا شی چې د اقلیتو کوټه ده دا شی کوټه دته په صوبایي اسمبلی کې ورکول غواړي چې په قومي کې او په سېنات کې خو تاسو وایي جی خو صوبایي اسمبلی چې د صوبایي اسمبلی کې چې دی هلته کې به وویلی شي چې دا لس دي یا 15 دي یا دا کسان چې دي دا نه نو نور عالم خان موږ دا نشو ویلی چې دا یو آغاز دی یو ارتقایي عمل لاندې به دې وخت کې تا چې دی هغه خلکو سره د پاکستان جوړېدو نه پس تا هغه ته څومره پورې په تمه کې وساتل او تر اوسه پورې تا هغه ته حق نه ورکړې هغه ستا چې کوم بار ملکونو کې دي دلته کې څومره معدنیات دي څومره ذخایر دي څومره ستا په هغه کې پاکستان کې د هغې کنټریبیوشن دی په هر فیلډ کې وګوره د هغې کنټریبیوشن دی ستا چې کوم بارډر دي په هغې باندې ستا ته څومره ریونیو راځي ستا چې کوم چې دی د NLC یا چې دی د کوم چې وار اګینسټ ټیرر کې چې دی دا څومره ټرانسپورټ کې دا ټول په دې هغه باندې تلو ستا دا چې دی چې څومره هغه کېدو په دې فاټه په لاره باندې کېده نن ته هغه ته وایې چې پهله دی چې دی هغه ته حق نه ورکولو هلته کې چې څه دی کول یو دا شی سړي ته د اختیار ورکړو چې هغه انګوټه چاپ و بیا په هغه انګوټه چاپ کې هم ته هغه ته کرایټیریا نه وایې کړی چې هغه سړی به ملک وي چې مثال څه نه څه په قرآن شریف باندې خو پوهېږي یا چې دې څه نور علم خو وي یا څه پوهه خو وي هغه ته تا وایي چې ملک څه ته وایي هغه سړی چې کوم ته PH دی یا APA چې دی هغې ته اعزازي تنخواه ورکوي یعنی د هغې بې پنشنه نوکر وي نو هغه چې دی هلته کې 15 وي 10 کسان وي اوس تا د زندګۍ فیصله چې ده ورته وایي چې په دې مشرانو کې څوک خوښوي شاهجي ګل صاحب موږ سره په لاین راغلی دی کوشش کوو چې د هغې سره هم په دې باندې شاهجي ګل صاحب موږ خبره کوله چې د FCR حوالې سره اوس هم د FCR قانون هلته موجود دی او د FCR د لرکولو دپاره هم څه طریقې کار پکار دی په دې باندې به څه کېږي څه لایحې عمل ده ستاسو په دې باندې کاشف الدین صاحب آلریډي زموږ لا منسټري کې او په سیفران کې او په ټولو چې کوم دغه د FCR سره او CRPC او PPC سره تړلې څه قانون دی په ټولو باندې خبرې زموږ شوی چې موږ ته کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن وشي آرټیکل 247 لاندې نوټیفیکیشن وځي چې فاټا خیبر پختونخوا حصه شوه نو اټومیټیکلی به CRPC او PPC به ایکسټینډ کېږي او چې جرګې سیستم لپاره موږ چې کوم د خیبر پختونخوا DRC سیستم دی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل هماغه جرګه ده نو لکه څنګه په ویسټرن کنټري کې جوري سیستم دی په پنجاب کې پنچایت دی نو هغه پر DRC موږ اخکړه چې DRC به ورسره وي بل یو شي سره موږ پکې ایکسترا اخکړه سجیشن موږ ورکړه چې څوک د عدالت نه اجازه واخلي اوس هم دا شته چې جرګه موږ کوو نو هغه عدالت به وایي چې تاسو جرګه وکړئ نو هغه جرګه به بیا داسې وي چې عدالت به هغه جرګه اکسپټ کوي نو په دې خبرو باندې چې بس موږ به ظاهره شاهجي ګل صاحب تاسو وړاندې الټرنیټ به FCR الټرنیټ به همدا د خیبر پختونخوا او د پاکستان قانون وي چې CRPC او PPC ده شاهجي ګل صاحب تاسو وړاندې خبره وکړه چې د های کورټ او د سپریم کورټ د توسیع حوالې سره قانون قومي اسمبلی یو شان منظور کو بیا په سېنات کې په هغې کې تبدیلي وشوه تاسو نه ګڼئ چې دا دوکه وشوه یا دا مطلب چې کومه واده شوې وه هغه واده پوره نه شوه بالکل دا غلط وي ټیک نه ورته وایي دا ټیک نه دي شوي جی چې ټیک نه دي شوي اوس تاسو څنګه پکې راغلی چې موږ د قومي اسمبلۍ نه ټول فاټا ته پاس کړی و د سېنټ نه چې پاسېدو دا کنډیشن پکې کېښوی شو چې فېډرل حکومت
کومه ایریا کې وغواړي هلته به اکسټینډ کېږي چې په کومه کې نه غواړي هلته به اختیار وي دا چې کوم داسې دی چې په ټوله فاټا ته به اکسټینډ. نو تاسو نه ګڼئ چې دا اوس یو مشکل را پیدا کړی شو یو نوې پابندي کېښودی شوه؟ نه مشکل نه دی انشاءالله تعالی. ګوره دا د یو نیمو سو تقریبا 130-135 والا نظام دی. کاشف الدین دا دومره زر 100% داسې نشي کېدی لکه نن څه په پېښور کې هغه په جمرود او باړه کې هم شي، خو ظاهره خبره چې زموږ پروینشل امپیز راشي هغه به پروینشل اسمبلی نه دا ټینډر زموږ د خیبر پښتونخوا اسمبلی 3 قسمه بلونه پاتې، یو د پېښور او کوهاټ او د مردانو د ازادۍ لپاره، یو د ملکه د جنسي لپاره، یو د پاټا لپاره پروینشل ایڈمنسټریشن ټرایبل ایریا لپاره، سوات او دیر لپاره. نو موږ هم داسې وو چې کوم شی موږ ته ایکسټینډ کول زموږ عوامو ریکوایرمنټ یا د عوامو په هغه کې موږ هغه ایم پی اې فایده ویني. ظاهره خبره چې هغه شی به قبایلي علاقې ته ایکسټینډ کېږي. شاه ګل صاحب یو اخري سوال ستاسو نه کوم چې تاسو ته څومره یقین دی چې دا ستاسو کوم تجویز د انضمام حوالې سره دا به بل ورځ په دې بل کې شاملېږي؟ دا خبره کوم چې کدا ونشي دا به زموږ د ملک خطا بدقسمتي وي. نن مولانا صاحب خبره کوله چې کدا وشو نو دا به کې دا زه دا وایم چې په دنیا کې یو ملک نشته چې چېرته په ټول ملک کې دننه ایکسټینډ نه دی، چېرته یو ملک نشته چې خپل علاقې ته لکه خیر ووایي. زموږ بدقسمته ملک پاکستان دی چې کوم دی وجې نه ظاهره خبره ده چې ټوله دنیا په موږ دا تور لګوي چې دهشتګرد په پاکستان کې دي. دغه د وجې نه که فارن انویسټمنټ نه راځي نو بېروزګاري زیاته ده. دغه د وجې نه زموږ د ګاونډیان ملکونه چې دي هغو سره زموږ تعلقات دغسې ته تللي دي چې هلته هر څه وشي په موږ باندې تور لګوي. که چېرې ستاسو دغه تجویز د انضمام دا شامل نه شو بیا به ستاسو لایحه عمل سي؟ بالکل زما خو دا انضمام شوی دی. انضمام ځکه وشو چې اول چې کوم فرست سټیپ مولانا صاحب چې ډېر کوشش وکړو چې اسلام آباد هائی کورټ کې خو موږ پېښور هائی کورټ کړو ځکه انضمام وشو. دویم چې اوس دا کومه عیني امینډمنټ کېږي نو ظاهره خبره چې بیا خو 100% ګڼه چې بس انضمام وشو انشاءالله. جی ډېره مننه کوو شاهجي ګل افریدي صاحب تاسو موږ ته او خپل معلومات مو موږ سره شریک کړه. نور عالم خان شاهجي ګل صاحب خو پارلیمنټیرین دی او د خپل علاقې نمایندګي کوي او داسې ښکاري چې څه ناڅه خلکو ته به داسې څه د خوشحالۍ خبرې هم کوي، خو د قانوني ماهر په حیثیت باندې تاسو څه ګڼئ چې یاره که چېرې د شاهجي ګل افریدي صاحب تجویز شامل شه د انضمام خو ټیک دی، خو که نه شو نو بیا به څه صورتحالي؟ چې نه شو په کار دا دی چې دوی خپل احتجاج ریکارډ کړي. په ډېر وخت نه چې دی زمونږ د دې علاقې چې کوم مشران دي هغه هلته ناست دي، اوس د دې په موجودګۍ کې تر اوسه پورې دا یعنی دا یو ټیکنیکل خبره ده چې ټول قوانین هلته کې ایکسټینډ شوي دي جی د فاټا ته د دې هائی کورټ او سپریم کورټ د هغه نه بغیر، خو هلته څه چل دی طریقې کارو مغه چې دی د هغه والا دی د اف سی آر والا اف سی آر والا دی. په دې باندې وړاندې لږ نورو ماهرینو سره هم کوشش کوو، ډاکټر اشرف علي صاحب سره او ابراهیم شینواري سره هم خبرې کوو. ګرانو کتونکو نور عالم خان موږ سره ناست دی، د دې رهنمایي به اخلو او کوشش کوو چې نورو ماهرینو سره ځکه چې دا یو صورتحال پیچیده کیږي ورځ په ورځ باندې او داسې ښکاري چې د بل او د قانون او د اکټ په اړ کې د قبایلي سیمې د اوسیدونکو سره یو ځل بیا داسې لاس کیږي یا دوکه کیږي. په دې باندې خبرې کوو، خو وخت دمې شوی دی. دمه کوو بیرته راځو. تاسو مشرق ټي وي ګورئ. جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلې او بریک باندې راتلو نه وړاندې موږ شاهجي ګل افریدي صاحب سره هم ډېرې ډیټیل خبرې وکړې، نور عالم خان ایډوکیټ سره هم خبرې وشوې. دا وخت د فاټا ریسرچ سنټر پخوانی مشر ډاکټر اشرف علي صاحب هغه موږ سره په لاین دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب نن یو ځل بیا ویل کېږي چې یو بل به راوړلی شي د فاټا په هکله باندې او په هغې کې اوس هم لږه شیبه وړاندې شاهجي ګل افریدي صاحب سره زموږ خبرې کېدې چې نن په لا اینډ جسټس کمیټۍ کې کوم بل و په هغې کې د انضمام ذکر نشته. بل طرف ته چې کوم بل د هائی کورټ او د سپریم کورټ د ایکسټینشن حوالې سره دی په هغې کې هم دا دي چې فیډرل ګورنمنټ په نوټیفای کوي چې د کومې علاقې خلک راتلی شي. څه وایې تاسو دا خو یو نوی مشکل نه دی؟ کله به راتلی شي
اعتراضونو هغه دا و چې یو خدا دې چې دا په فیډرل ګورنمنت نوټیفای کوي چې کله نه به دا بل چې کوم دی نو دا لاګو کېږي. دویم په دې کې چې کم څه کم قانوني هغه دا و چې په ځینې علاقو کې چې کوم دی نو دا به د حکومت ویلي چې په ځینو علاقو کې به دا لاګو کېږي، په ځینو علاقو کې به نه لاګو کېږي. نو اټکل دا کېدو چې کېدای شي چې په هغه علاقو کې حکومت چې کوم ځای کې غواړي چې هغه کې لاګو کړي ته به لاګو کړي، چې کوم ځای کې هغې نه غواړي نو هلته به یې نه لاګو کړي. بهرحال دا قانوني پیچیدګۍ خو د دې سره تړلې دي او دا دي، خو بهرحال موږ بیا هم دې ته زما خپل ذاتي خیال دا دی چې یو ګټور ګام دی چې ایټ لیست کم از کم یو دروازه کلوز شوه زموږ دپاره چې د کم اصلاحات چې و د هغې کې په لومړني ځل باندې یو داسې ګام واخیستی شو چې د هغې په ذریعه باندې د نورو داسې اصلاحاتو دپاره یو دروازه کلوز شوه. نه خو دا خو د دې نه وړاندې د قومي اسمبلی د سینټ کې د سیټونو خبره هم شوې وه، نو بعضې خلک دا وایي، ماهرین دا وایي چې دا خو یو ځل بیا د قبایلي ولس سره دوکه وشو او د هغې سره زیاتې دی. نو په کار خو دا دی چې حکومت زما په خیال چې حکومت سره څومره وخت پاتې دی، په کار خو دا دی چې یو ډېر واضحه دغه سره راغلی وي، فیصلې سره راغلی وي او ویلې وي چې ځکه چې یو اخري اټمپټ دی، ټایم هم دومره نشته دی، زیات نه زیات 2 هفتې پاتې دي. په کار دی حکومت چې راغلی وي موږ هم خپل هم ایکسپیکټ کولی چې یو واضح اعلان به وکړي چې په هغې کې به د مرجر په حواله باندې یا په هغې کې به داسې په واضحه توګه باندې به داسې اعلانات وکړي. اگر چې د هغې د امپلیمنټیشن دپاره د حکومت سره وخت نشته، خو ایټ لیست اعلان به داسې وکړي، د هغې کابینټ نه به د هغې انډاوسمنټ وشي. ډاکټر صاحب د فاټا ولس ته چې کوم سره شنه باغونه ښوولي شوي دي، مټایانې تقسیم شوي دي، خوشحالۍ شوي دي، اوس چې کله دا بل راشي او دا نافذ العمل شي او بیا دغه زوړ صورتحال وي یا په هغې کې فاټا ولس به مایوسه کېږي نه؟ نو داسې خو هم نه ده چې بیخي چې کوم دی نو داسې یو شیز دی چې د هغې هېڅ ګټه نشته دی. ګوره په څه نه څه طریقه باندې یو بل که فرض کړه دا بل نوی راغلی نو بیا به موږ سره اوسه پورې چې کوم دی څومره هڅې شوي دي، 15-14 وارې چې کوم دی نو داسې اقدامات شوي دي چې د هغې په ذریعه باندې په وخت همداسې اصلاحاتو د راوړلو کوششونه شوي دي، خو هېڅ هم نه دي شوي. په دې کې کم از کم دا وشو چې ایټ لیست څه نه څه تا ته چې کوم دی نو هغه راغله. په هغې سره چې کوم دی په هغې کې ما تاسو ته ووایي چې قانوني څه کم شته دی، په هغې کې چې کوم دی څه پیچیدګي او څه مسلې شته دی، کېدای شي وخت سره سره چې کوم دی هغه ختم شي، خو ایټ لیست یو ټوس شکل کې تاسو ته څه نه څه شی خو راغی چې هغه هایر جوډیشري چې کوم دی ایټ لیست پاټا ته ایکسټینډ شوه. ډاکټر صاحب یو بله خبره هم کېږي چې اف سی آر خو لا په خپل ځای موجود دی، اف سی آر د لړکولو دپاره هم قانون سازي پکار ده، نو تصادم به نه راځي د 2 قوانینو؟ دا بله خبره ده، دا ستاسو خبره بالکل په خپل ځای ده. نن چې کوم یو سیمینار وشو په هغې کې ډېر په واضحه توګه باندې هم دا خبره کېده چې تر څو پورې اف سی آر موجود دی د هغې په موجودګۍ کې د دې نورو چې کوم ډیولپمنټس کېږي د دې ډېر خاص معنا دا نه لري. خو بهرحال هغه خو ځان یو اوږد پروسس دی، کم پروسس چې د نن اول 113 کاله مخکې چې کوم دی یو قانون لاګو شوی، نو ظاهره خبره دا ده چې هغه د یو 2 ورځو یا ایون د 2 کالو خبره نه ده. د هغې دپاره چې کوم دی یو مستقل کوشش دی چې هغه کېږي په هغه د سیول سوسایټۍ د لارې د څنګه چې تاسو په میډیا باندې پروګرامونه کوئ هم د دې لارې چې کوم دی نو د دې دپاره به هم داسې لارې اوارېږي او څه لږ چې کوم دی نن په دې سیمینار کې په دې خبره باندې هم چې کوم دی نو یعنې یو دغه وشو، اتفاق وشو چې یاره که څنګه سم تاسو ته ملاویږي هغه هم ګټه ده چې څه نه څه تاسو ته رالو هغه اصلاحات چې هغه د یو صدۍ مخکې را روان دی مونږ په 21مه صدۍ کې اینو، نو دا چې لږ څه وشي نو زما په خیال دا هم چې کوم دی نو غنیمت دی. جی ډېره مننه کوو ډاکټر اشرف علي صاحب تا راکړه خپلې خبرې اترې مو موږ سره شریکې کړې، د نور عالم خان ایډوکیټ د هغوی هم مننه کوو، ډېرې اهمې نقطې یې اوچتې کړې، ډېره رهنمایي زموږ وکړه، او د شاهجي ګل افریدي صاحب هم مننه کوو. ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورېدې، هم دغه ډسکشن کې هم دغه مباحثو کې به دا نقطې مخې ته راځي او وخت په وخت باندې به موږ د دغه قوانینو جایزه اخلو. کم قوانین چې را روان دي د هغې حوالې سره به هم موږ د قانوني ماهرینو او د پارلیمنټریانز رای اخلو. اوس د پروګرام وخت هم د اجازت راکړئ، د الله په امان.